بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. محترم کتونکو، اوله شروع مونږ د الله جل شانه د کلام د یو آیت مبارکه نه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. صدق الله العظیم. په دې آیت مبارک کې الله جل شانه مونږ ته حکم کوي چې مسلمانانو تاسو پاک سيزونه خورئ کوم چې ما درکړي دي. که تاسو د الله جل شانه بندگان یې نو تاسو د الله تعالی شکریا ادا کوئ. دې آیت مبارک کې الله جل شانه د مسلمانانو سوچ یو ډیر اهم خبرې تر راګرځولې دي چې هغه خوراک دی. خوراک د انسان د ژوندۍ لپاره یو اهم جز دی. نو الله جل شانه بعض سيزونه مسلمان ته جایز کړي دي او بعضی حرام کړي دي. دی آیت مبارک کې الله جل شانه فرمایي چې تاسو پاک سيزونه خورئ. نو پاک دوه قسمونه دي، یو د ظاهري صفائی او یو د باطینی صفائی. عام طور پر زمون په کتلو کې دا راځي نن سبا خلک د ظاهري صفائی ډیر خیال ساتي لیکن باطینی صفائی خیال نه ساتي. ظاهری صفائی مطلب دا چې یو سیز دی پاک وي، صفا سیز. باطینی صفائی مطلب د هغې حلال کېدل چې هغه شریعت هم حلال ګرځولي وي. نن سبا خلک د ظاهري صفائی خو خیال ساتي لیکن د باطینی صفائی دومره خیال نه ساتي. همدغه وجه ده چې موږ مختلف قسمه بیماریانې ورځ تر ورځه خورېږي. لکه مثال په طور باندې نن چې زموږ کومه موضوع دا کرونا وایرس، لکه اوس دا یو وایرس چې دی دا د ځناورو نه انسان ته لګي. نو ځکه ځناور نه لګي چې یا خو د ځناور سره داسې تعلق پیدا شي څنګه چې د انسانانو یو بل سره وي او دارنګې د هغې خوراک څښاک. نو دې وجې نه ډاکټران په دې خبره متفق دي چې دا د ځناورو نه انسان ته منتقل شوی دی. تاسو ګورئ چې په هر یو ایرپورټ باندې چې د چاینا نه کوم قسم راځي، خو هغه چاینا وي یا د پاکستان وي یا د یو بل ملک باشنده وي، خو چې هغه د چاینا نه راځي نو د هغه باقاعده سکرینینګ کېږي. نو هغه ته وایي ته دې خوښه ستا به موږ چیک اپ کوو. وجه دا ده چې دی کې دغه وایرس پیدا شوی دی. اوس دا وایرس دی څه شي؟ نو ډاکټران وایي چې تر اوسه پورې د دې 14 قسمونه متعارف شوي دي. په هغه ټولو کې دا د ټولو نه خطرناک قسم چې دی نو دا د کرونا وایرس. اوس د دې علامات څه دي؟ نو علامات دا دي چې اول انسان ته زکام وشي، زکام نه پس بیا د ګلې د مرۍ تکلیف شروع شي، د مرۍ تکلیف نه بعد بیا پیپړو ته زور ورشي او د پیپړو کې اخر کې اوبه وشي او د اوبو نه پس د انسان مړ شي. دا ټوټل پروسس چې دی دا صرف او صرف په 48 ورځو کې کیږي. نو دغه وجه ده چې انسان ته الله جل شانه حکم ورکړی چې ته پاک او حلال سیز خوره. نو موږ ټولو له پکار دي چې د حلال او پاکیزه سیزونه خورو. او د دې اسباب څه دي؟ د صحیح بخاری شریف حدیث مفهوم داسې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم قوم کې بې حیايي زیاته شي، فحاشي زیاته شي، کل عام ګناهونه کیږي، نو په هغه قوم باندې به الله جل شانه داسې عذاب مسلط کی چې هغه به وبایي مرض وي او داسې امراض به په الله جل شانه مسلط کی چې د دې مشرانو به هغه نه وي لیدلي. دې وجې نه فحاشي او عریانۍ ضد د باب دپاره مونږ ټول کوشش کول پکار دي. والسلام.